بخښنه غواړم زموږ پلنی لایو ویډیو څه وجوهاتو نه کټ شو دلته انټرنیټ لږ سلو وي دا مالي نو زه کوشش کوم چې هغه ملګري ځان سره په لاین باندې واخلم او د هغو نه پوښتنه وکړم موضوعي د زړه نه شکریه ادا کړم او صرف تاسو ته یې وښیم چې یاره الحمدلله داسې پښتانه شته دی چې د بل انسان دوک درد هغه خپل ګڼي په 2-3 غنټو کې راپاسي او دغه مشکلات ټول حل کوي نو زه ښودل غواړم تاسو ته هغه پښتانه هم د هغو نه هم خبرې اورو که زمونږ نت لږ وفا زمونږ سره وکړه نو انشاءالله هغه ملګري ستاسو سره په لاین باندې راولم زموږ سره اوسئ په لاین باندې یاد به وي که تاسو زموږ سره په لاین یې نو یو کمنټ وکړئ چې تاسو په لاین باندې راواخلم که څوک ملګري دې ویډیو ته راغلي نو هغو ته هم دا خبره کومه چې دغه شانتې یو ماشوم و د ثوابۍ هلته کې وفات شوی و د څو ورځو نه په تلاجي کې پروت و او بیا موږ هغه ویډیو وکړه نو الحمدلله دغې پښتنو ته م اپیل وکړو هغو راپاڅېده منډه تړلی وویل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاہر بھائی څنګه حال دی؟ جی صاحب زما غږ درځي؟ او راځي، आवाज هم راځي. جی یاسر بھائی طاهر خان زمون په دې ویډیو کې لایک کړم. هلو جی طاهر بھائی زکه صحیح ده زما نه مونږ هغه سره لایک اجي صاحب خیر ده زما خیال تاسو سره کوم سیګنال کمزوري دي صبر که زلګ زرا بار شو مله یو منټ خام صرف دونم پوها جی صاحب आवाज درځي تاسو ته؟ هلو سیګنالو مسله ده نو زما خیال دی هغه سایډ ته هم سیګنالي کمزوري دي دې خوا هم لږې کمزوري دي خو زه بیا هم کوشش کوم چې دا ملګري ځان سره په لاین باندې واخلم او پوښتنه ترې وکړو او زه د دوی شکریه ادا کړم. تاسو لا ځان سره راولو خو په بحاب باندې د ټولو پښتنو د اړخه د دماغ د هغه ټولو غیرتمندو پښتنو زړه نه شکریه ادا کوم چې د دغه ماشوم هغه دوک درد کې ځان شامل کو زموږ د هغه ملګرو سره رابطې وکړئ او انشاءالله تعالی د جمعې په ورځ باندې به د هغه باډي پاکستان ته راشي نو ستاسو د ټولو د زړه نه شکریه ادا کوم خو غواړم چې د هغه ملګرو هم خبرې واورم کوم چې په موقع باندې دلته کې موجود دي او د هغو تاثرات هم ستاسو سره شیر کړم. ملګري به زموږ سره راځي انشاءالله هغو به زه اخلم خو بس دا خبره ایډ کول غواړم کله مونږ په اتفاق یو کله مونږ پردیس کې ما هم وخت تېر کړی که نه کله مونږ مسافر په خپلو کې په اتفاق یو مونږ اکثر د سفارۍ نه ګیله کوو چې مونږ له کار نه کوي په تندري سفارۍ ولګي یاد ساتئ د اتفاق نه بل غټ څیز د سره د اتفاق نه بل غټ څیز د سره شته دی نه چې کله مونږ په اتفاق باندې یو نو د دنیا چې هره مسله راځي مونږ په خپلو کې حل کوو ښه په اسانه باندې حل کېږي دغې سفارو ته ضرورت هم نشته دی که ملګري چې په دې لایو ویډیو کې کال کې هغو ته درخواست دی چې کول مه کوئ زه غواړم چې ملګري ځان سره ایډ کړم حاجي صاحب موږ سره راغی حاجي صاحب आवाज درځي؟ आवाज नेट لګه مسله کوي خو دا تاسو سایت ته مسله ده. هلو جی طاهر بھائی
خاجي سره سواز خاجي خا اصل کې ان شاء الله کم حد ورسېد دا مرګره کوم چې تاسو سره رابطه کړې و او تاسو ویډیو هم نشر کړو نمبر هم تاسو ورکړی دا مرګره او جی السلام علیکم طاهر خان بھائی استاد ویډیو چې تقریبا 60 منټه باندې او الحمدلله پاغه ګنټه کې دن زمون ټول کار الله پاک برابر کو پهلو ډېر شکریا ده وعلیکم السلام ګران څنګه صحت خیر دی الحمدلله خیر وام زمون کار الله پاک برابر صحیح یا یہ په فلایټ کې بمونګه دغه اماراتي سره هم دی وای چې موږ به خبرې کوو ملاقات په سره کوو تر اوسه خو هغه موږ باندې ډېر زورور و ځکه چې موږ ته ډېر یتیمانان ښکارېدو خو اوس انشاءالله جی جی صاحب خو بخښنه غواړم د انټرنیټ د سلووالي د وجې نه رابطه بار د هغو سره منطقي کېږي د زړه نه ستاسو د ټولو پوښتنو شکریا ادا کوم یاد ساتئ کله مونږ په اتفاق یو که نه هر څیز به الله پاک مونږ ته سموي زه د دغې ټولو ملګرو زړه نه شکریا ادا کوم چا چې دو سره منډه ترړه وول او هغه مور پلار چې د 45 ورځو نه انتظار کوي د خپل بچي د لاش چې مونږ د صرف لاش میلاو شي مونږ د خپل بچي لاش ګورو د هغه مور پلار هغه ارمان تاسو پوره کړو زه ستاسو د ټولو د زړه نه شکریا ادا کوم او انشاءالله ټایم په ټایم باندې چې داسې څه کیسز راځي خپلو کې به راغونډېږو خپلو کې به د هغې حل وباسو کله هم تاسو ته پته وي چې زموږ یو مسافر په داسې تکلیف کې دی ټول خواشه دیره والا ټول راغونډېږئ ځکه دا ماشوم باندې چې کومه سخته راله الله دې په بل چا نه راولي دا په هر چا باندې راتلی شي نو که موږ د یو بل خیال ساتو موږ د یو بل په درد باندې غمجن کیږو او دا احساس هم په زړه کې چېرې دا تکلیف سبا په ما باندې هم راتلی شي نو داسې یو مشکل هم نشته چې د هغې سره موږ مقابله ونه کړو د زړه د ټولو پوښتنو شکریا ادا کوم تاسو ته پته هم نشي چې د دې ماشوم مور پلار به تاسو څونه دعا کوي کله چې دوی د لاش کور ته روسي او خپل مور پلار یې ویني د زړه نه شکریا بخښنه هم غواړم ملګري ډېر انتظار هم کوي خو د نیټ د نشوالي د وجې نه خبرې ونه شولې خو کوشش کوم اخرنۍ پیره که زموږ سره دوه درې خبرې نور شریک کړي که نیټ صحیح ولا که نه و نو بیا به انشاءالله ستاسو نه اجازت اخلم جی اجي صاحب جی طاهر بھائی اجي صاحب دا غږ راځي خبرې ها جی आवाज درځي اوس نه جی 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 ها ان شاء الله دلته چې کوم مرګره دی خبر کې یاسر بھائی چې کوم دی د خپل منډه پوره والي ان شاء الله هغه کار بس ختم کړی دی او یو فضل ولی نوم دی نو ان شاء الله چې هغه د معاملې بالکل اخیری هند تر رسولې د سبا د دلته نه په یو بجې باندې فلایټ دی
شپې په 1 بجه او دا به ان شاء الله پېښور ته 8 بجې چې او نورم چې کوم مرګري دي زمونږ او دا ویډیو څومره مرګري ګوري نو موږ دې ته درخواست کوو چې دی والد صاحب ډېر غریب دی نو که څوک سره امداد کول غواړي نو چې دغه سره سره موږ را چاندره غونډه کو دی واده ځکه چې پلار ډېر کمزور او عاجز دی کنه نو ډېر خدای چې تاسو نمبر ما بر پسټیټس کې ورکړی هم دی نو الریډي الحمدلله دوه کار ختم کو خدای در کور حالات ډېر زیات ګډوډ دي ځکه خدا بچي مسافرای لګل نو که کم دغه کې غیرتمن پښتاني په تمام ریاض جدي کې هر ځای کې وي دا نمبر بر دی دوه ملګرو سره رابطه کوي او چې ستنه سره د ماشوم سره راشي کم از کم بدل ته بیا دوه خرچي د والد سره دلی کم از کم لګ مدد امداد وسرو شي زه اجي صاحب تاسو دغه لګي چې په خبر کې کم ملګری دی د لپاره منډه ترړو ولا زړه نه تاسو شکریا ادا کوم الله دې تاسو غوندي کې پښتانه لري چې د بل انسان په درد باندې درد دی او بل یو اهم خبردار در کوم د لګنا چې کوم ناریه کې چې کوم د شورتي مدیر دی چې کمال ته ډي اس پی دی دا غنوم دی ابو صالح علي صالح نوم دی نو هغه زما ډېر ښه نږدې ملګری دی ما هغه سره تفصیلي خبره مازدیګر وکړه مال د سیزم یو پاکستاني چا وجلې دی او مړ کړی دی هغه ویل دا سعودي عرب دی او د سینه دی چې سړی را پاسي او سړی مړ کوي موږ د دې تحقیقات وکړو موږ باقاعده پوسټ مارټم وکړو د دې موږ او موږ دمام ته ولېږلو نو هغه ویلې چې داسې شواهد موږ ته میلاو نه شو نو دغه شان ان شاء الله چا نه دی وجلې به دا جس شرطه بس کېدای شي چې تر پرېوتې یا څه خوړلې یا څه دغه شوی دی نو چا وجلې نه طاهر بھائی ځکه چې دا خو سعودي دی دلته خو داسې کار نشي کولی څوک هغه تاسو ما ته وویل پوسټ مارټم یې وشولو که نه او په هغې کې لکه د دې خبرې پته ولګېده چې په خپل پات شوی الله دې وبخښي دغه ټایم پورې به ټول چې دا پښتانه ټول دغه ټکنالوژي چې د ماشوم سره منډه بل دا مرګري چې کوم دی دا یو مرګري دی د چې کومه قرباني ورکړه دومره څوک هم نشي ورکولی دې مرګري چې کومه قرباني ورکړې دا یو دی قرباني والا مرګري دا دی مونږ ته سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام موږ سره زموږ شفیع صاحب هم راغلی دی موږ سره شفیع صاحب او د دوی چې کوم قرباني ده الله دې ژوندې لره ملګرو سره بیا رابطه وکړو دا افضل بھائی زموږ راغلی جوبیل کې مشر دی دا افضل بھائی زموږ د جوبیل مشر دی دا هم راغلی موږ سره ډېره مننه د ټولو ملګرو ادا کوم ډېره مننه او دې جس چې کومه قرباني کړې ځکه دا کپنې کې په خپله کار کوي دلته او مو خو بیا هم زه منډې تړلې وو لکه خپل کارونه دي زه دومره پرابلم نه وي موږ ته که نه خو نو انشاءالله نو جوبیل کې چې زمونږ خو چې آباد وي نو په دې پښتنو آباد وي خپل ملګري دي هغې باندې موږ ګرځو انشاءالله نو موږ هغې نه چې څومره پیسې سره غونډه کله بیا به دا خبرونه پښتنو کوي ملګرو سره رابطه وکړه تعالی تسلی درکړه یو منټ نه بنديږي الحمدلله استاد ویډیو نه 10 منټه پس چې ما سره کم از کم یو 300 کسانو رابطه کړې دي زمونږ هغه مسالې هم په هغه 10 منټه کې خلک یو څو مرګري میزان سره رانیولي و غیبه را سره دا منډه والا او په ګاډي کې به بوتلمه انو بیا کپنې ته ما ریکوست کو خو ما لګاډه را نه کو دلته یو مال یو ورځ لګاډه را کو ډرایور را سره ولېګ ناریا نو هلته موږ دا منډه واله د کپیل خوا ته هم لړو د دې الکو خو هغه صدقه موږ سره ونه کو ډیره بد اخلاقی موږ سره اختیار کړ بس موږ ته نه بیا رالو او هغه کار د موږ الله پاک ستاده دی ویډیو نه پس ډیر خو کو دی نېشنل پارټي هغه دی پی ای والا سره ډیر جنگ جګړه وکړ موږ هغه فلایټ نه راکو خو هغه سره ډیر شور کو په زور په اپلایټ کې خو بیا ما سره 3000 ریال کم د سلاجي پیسو کې هغه جده کې او مرګر نو هغه شباب نوم د دې مردان د نو 2.5 هغه راولېګل بیا زمونږ د وړو کلاور یو غزیر کاست نو بیا 1500 ریال پاتیو نو چې ما هغه ته ټلیفون کوم دا مال تراولېګا نو هغه بیا مال
ته د پاسه 2000 راولېږل او ما ته وی چې مې نو ما ته بیا رنګ وکړه. د دې ویډیو نه پس موږ ته سکون هم ملاو شو سبحان الله. او چې داسې دا پښتانه ما سره دا خو زه ډېر یوازې وم، خدای شته چې داسې د شل اماراتي سم کم، خو چې داسې وروڼه را سره ولاړي ان شاء الله دا خو هغه زه ډېر بې اصلي لیدلی وم. ان شاء الله. زما اړه اوس غواړي چې زه دله جال کې وکړم او ویډیو ولا وکړم هغه ته وښیم چې وګوره زه یوازې درغلی وم، اوس ما سره شاته وګوره. زړه مې غواړي چې دا وکړم او هغه ته وروره ستا میسج چې کله ماته میلاو شو تا ماته وایي زه ډېر زیات یوازې یم او وایي دا سړی په ما باندې بدماشي کوي او والله چې ما زه په خپله دباو کې زه په میسج ډېر زیات خفه شوم چې بهی تو څنګه صحیح شو، ستا وطن دی، ستا هر څیز دی که نه، دا پښتون دې ته پاتې شو چې ته باندې دمکي کوي او بدماشي به پې کوي. دا خو ستا عمال دی، دا ستا فرض جوړېږي چې دی تو پاکستان ته رولېږې د دوی چې څه اخراجات دي دغه تو پوره کوي که نه، دا خو ستا په وجه درغلی. خو زه باید د پښتنو شکریا ادا کوم چې دوی څه ته بیا پرې نه ښودې او ټولې مسلې تعالی هر کله تو یوازې نه یې، الله دې ستا په شان ځوانان نور پیدا کړي چې دغه شان د پردي بچي هغه غم درد ورسره وي او د خپل رور په شان دې خیال ساتي او د هغه چې تا کومه منډه والي دا سړی خپل رور سره هم نشي والی. نو زه ستا ډېر خیر خان بھائی چې کله زه هسپتال ته لړم دی ناوارثو کې پروت و چاپې کا سپارې والا کس ته هغه ماته وایي چې 9,500 ریال به راکې تا سره شته، دا به دله زه په یک یوازې باندې در کوم، دا 8,500 ریال به دله زه په یوازې در کوم. الحمدلله هغه پیسې جمع شوې، قسم په خدای دی که ما پکې تر اوسه پورې 1 روپۍ اچولي، هغه دې خلکو راولېږلي. چېرته په لاره ټیکسي کې تللی یا چېرته د چا نه مې ګاډه غوښتې تیل مې اچولي، هغه خرچه زما شوې او 8,500 ریال ما په ځان ایښي ما زه وې چا نه قرض رالم چې دا به جمع کوم، هغې کې ما 1 ریال جمع نه کړه، دې پښتنو راولېږله ما جمع کړه. وروره هر انسان د خپل وسه پورې ملامت دی. تا چې کومه منډه ترل لاس خپو والي ده که نه، نو هغه که تا سره سړی د پیسو په جوړ باندې ډونیشن وکړي نو ستا هغه منډې ترلې ته نه رسي. د هر انسان خپل وسي. زما وس ته دی زه ناست یم په پاکستان کې، زه ستاسو واس وتولی شم، دا زما وس دی، زما په لاس کې اوس نشته که نه، نه رابسې وزیر شته چې در والوځم، نه مې سر ته وزارت شته چې بی چاته ټلیفون کوم شابه دا کار داسې وکړه، نه مې څه پاور شته، زما پاور تاسو یې، زه واس وکړم، دا زما د وس کار دی. ستا د وس دا کار دی چې تو دغلته کې پیسې وګرځې پلانکي له لاړ شې بله لاړ شې، بیا چې کوم دا غیرتمند پښتانه دي د هغو د وس دا خبره جره ستا سره ډونیشن وکړو هغه مسله حل شوه. نو که دا تاسو پکې منډه ترله نه والئ دا بیا هم نه کېده، که د ملګرو سره ډونیشن نه وې کړی بیا هم نه کېده، که ما واز نه وي چت کړی زما په ځای به بل چا چت کړی وي، هغه اسانه ده. خو تاسو چې کومه منډه ترله والي ده که نه د هغې تاسو له الله جل باندې موږ د خلکو ته ویو که د دمام او د جوبیل په ایریا کې څه قسمه دغه نو انشاءالله موږ سره رابطه کوي نو انشاءالله موږ سره رابطه کوي. نمبر زما سیم کې دغه اویلیبل دی چې کوم مړی کې یا څه قسمه مسله وي نو ما سره رابطه کوي انشاءالله. عظیم شفیع صاحب دی موږ د بل دوی ما افضل دی نو انشاءالله چې موږ به پوره منډه وو پوه شوې دی کې او دې کې یو خبره بل اډ کوم سره چې الله مراته زرکلنی کا دا دې نه ایکسترا خبره اډ کوم سره چې موږ د پی ای والا ډېر مشهوري چې هغه پېښور دا ډایرکټ فلایټ دا کړه پښتنو ته دا درخواست کوو چې دا فلایټ کامیاب کوي ور دي کې دا مړ اوس روان دی پېښور ته ټیک شو نو دا څومره یو ښه خبره ده او فری د وړي لکه پیسې مې سیم ناري کنه فری لکه کنه او دې کې خاص کر موږ د پی ای چې کوم منیجر دی کې انا بالکل دا د تمام د پېښور د ډایرکټ فلایټ منظور شوی د پی ای که چا ته پته نه وي د جمعرات په ورځ باندې دا فلایټ د دمام نه پېښور ته راځي نو ټولو ملګرو ته دا علم وي چې بھائی دغه فلایټ که تاسو په دمام کې ملګري ریاست د بل خو دا ډایرکټ فلایټ دغه هم کامیاب کوي ستاسو کامیابي ده دغه د دې چې کوم دلته پښتون نه حاجي صاحب ډېره مننه ستاسو شکریه ادا کوم ټایم نه خرابوم او الله دې تاسو موږ ته ژوندي لري الله دې وکړي چې دغه شان دي پښتانه ډېره مننه ډېره مننه ډېره مهرباني په پردیس کې جی سیګنل مسله ده ایشو ده ایخه ډېره مننه حاجي صاحب تاسو د ټولو پښتنو سره شکریه ادا کوم الله دې په اتفاق لري په مینه محبت لري دا سل مسلې راځي په خپل کې به وره زړه شکریه خپل خان ولور کې عزت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.